بسم الله الرحمن الرحیم. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. سوره فصلت آیت نمبر 46 کی پروردگار عالم چو کا نیک عمل کی فایده دیتا ده، چو بد عمل کی نقصان اندخ کاسته ده. خدای هیچ باندې از ظلم نکي. یاد وساتوي گناه په باره کې چې چوتا یا چې خ کور د نو کو باد کور دو کې د گناه وکړه هغه باندې باد لګي، هغه نه قبلې، هغه کې دې شي تو الټا بے ذاته کی څه ایتو څو کور دی وای څه زدور مذهبي نه يم، دیندار نه يم. کسه دا غلط سوچ دی. گناه مطلب دا نه دی چې بل ته نقصان رسیږي. گناه مطلب دا نه دی چې صرف خدای د پخپکیږي، پیغمبر د پخپکیږي، اهل بیت د پخپکیږي، امام د پخپکیږي. گناه تفسیر متغلط شوی دی، گناه تشریح متغلط شوی دی. گناه اصل تفسیر او تشریح دا دی انسان چې کور او خلاص پر کوي کته ته لاس د پر کیږي ما کوا نو هغه خوشاليږي چې تو شکریا ادا کی چې زه د پاج کړلم. گناه انده شه ده. گناه یعنی ځان ته نقصان رسول، ځان ته ضرر رسول، ځان سره ظلم کول دي. لکه څنګه کسا یو کس کمرې ته نوزي، یو پیلا مثلا وچی کی ته هو هو تیزاب د وچی کل یا د مثلا زهر وچی کل نو هغه فورا نه هو ځان سم ظلم کو ځان مطابق کو ډاکټر ته منډه کوي. لکه څنګه مولای کائنات گناه په باره کې انداشه جمله ادا کړې ده دوای کومل کې ظلمت نفسي. پروردگار دی سو خدای ځان سره ظلم کړی دی. کوم کس گناه کړی وي هغه انداشه چې گناه کولای قسم ته ځان سره ظلم دی. گناه اصل مطلب دا نه دی چې ته بل ته نقصان رسوي، خدای ته نقصان رسوي. صرف دی کې د خدای او د رسول او د امامانو د زمانه امام خفګان نه دی. کچېری خدای او رسول او اهل بیت خپکیږي هغه په دغه خبرې خپکیږي چونکه تو ته د نقصان رسیږي، چونکه تو ته د ضرر رسیږي، چونکه ایتو باطن د خرابېږي، ایتو روح د خرابېږي، مطلب ایتو باطن د کثیف کیږي ځکه د نه خپکیږي اهل بیت. کسا دین انداشه دی، دین تفسیر هم متغلط شوی دی. مو سوچ کوو چې دین مطلب دا دی چې صرف ایمان او عمل صالح یا ثواب دی او دا دی نه. دین اصل تفسیر دا دی یعنی مفادات و نقصانات و بنیاد باندې یو پروګرام باندې عمل کوله. دین کې دغه نقطه په کار انسان نوٹ کی چې زکه چیرې یو ښه کار کوم یو داسې کار کوم چې هغه متویلی شي دا واجب دی وایي که هغه فایده ماته ده، یو که بد کار نه ځان ساتم پرېږدم مقصد دا دی چې هغه نقصان ماته ده. نو یاد وساته دین مفادات ته ویلی شي، نقصانات ته ویلی شي. که ځنه کارونه ته کوي مفاد ورکې دی، ځنه کارونه ته رک کوي منع ده کوي نقصان ده ورکې دی. کسا پیغمبر دا حدیث دی چې جعفر په باره کې بویله چې مولا علی ورور و چې جعفر خدای باندې ډیر ګران دی. واجه دا دی چې جعفر بویله چې یا رسول الله ما اسلام نه مخکې ځنه کارونه څه ګناه حسابېږي ما نه کول، ما شراب نه دي څښلي چې ته ما زنا نه دی کړي، ما چې ته غلیا نه دی کړي ویلې چې ما ته ضمیر اجازت نه راکولو. شراب مه ځکه نه څښل څه عقل زایل کوي. کسا حدیث دی معصوم دی چې لو لم ینه الله عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. کچېری حرام کارونه خدای ماند نه کیا کنه کم از کم عقل لري، ضمیر لري، خپل د دې ذکر بعد دی ماند کوي خپل په خپل. یو انسان خپل ضمیر ته رجوع کیا بعد کارونه ته خپل ضمیر ملامت کوي ماند کوي. پس گناه هم ده. گناه هغه کار دی چې کې ته نقصان دی، ضرر دی. نو ضرر ولا قوت په انسان ورنږدې نشي. پروردگار عالم د موضوع ټول گناه نه محفوظ وساتي ان شاء الله.